بعضې به موږ ته کال وکړي واده مې هم کړی وي یو وظیفه راکړه یو هلک مې خوښ دی دومره بې حیایي دومره د سترګو نه حیا لاړه تا سره محبت دپاره ښځه زما عزتمندو الله پیدا کړې ده ته به محبت د خپلې ښځې سره کې تا هلک ساتلی دی ته نامحرمه زنانو سره رابطې کې دا د خپلې ښځې سره خیانت نه دی چې خپله ښځه کور والا دی شته په کور کې تا ته انتظار کې ده او ته چې کم دی نورو ښځو پسې ګرځه ته هلکان ساته مور لور ته ویلي چې لورې د خاوند د سترګو خیال سات بس دا خبرې کور کې وکړئ انشاءالله زموږ لینډ بیا توله کې کېږي د ښځې چې در سره سپورټ شروع شي که نه وګوره کرپتي به شي والله دا چې موږ خوارو زاري ښځه راته ما تاسو څه ویلي ښځه راته څه وایي وایي زما پلار دی خو دې په واړو جهنمونو کې واچي چې ستا غونته کې میلولی ورکړې ما ښځه موږ ته دا پیغور راکوي پوه زما پلار دی خو دې په واړو جهنمونو کې واچي چې ستا غونته کې حبش لی ورکړی ستا غونته کې بې حیثیته سړي لی ورکړي ما پسې خو داسې داسې خلکو رشتې رالیږي هسې لاپې به ورته ولي او خاوند غریب یم ساده ګل غونته کې نور یم قدر احترام شروع کړي چې والله ماشاءالله د باچا لور مې کړې ده غلی کښېنم نو لورې د خاوند د سترګو به خیال ساتي د خاوند د غوږونو به خیال ساتي او د خاوند د پوزې به خیال ساتي لور ته دا خبر بس لور لاړه مور ورله راغه وی لورې تا خو ما نه اډوله تپوس ونه کو څه مطلب د خاوند د سترګو به چې ګرد غبار پکې نه غورځېږي یا چې کم دی چېرته نور داسې غوږونو کې اوبه نه ورځي سپېږمو کې نه اب پوه شوه وایي زه پوه شوم مورې وایي څنګه پوه شوې وایي داسې پوه شوم چې تا ما ته وویلې چې په کور کې خپله کمره او د کور حساب کتاب داسې مه ساته چې د خاوند په سترګو دې بد ولګي دې خبره یعنی کور جارو ساته پاک ساته بچی پاک ساته صفا ساته خپل لباس پاک خسته لباس اچوا ډیکوریشن ځان خسته کوا ډول سنگار چې د خاوند په سترګو باندې تخه لګي بد نه لګي چې بد لګي دا د خاوند د سترګو تکلیف دی هغه ته تکلیف ورسي د خاوند د غوږونو خیال ساته خاوند ته داسې خبره مه کوه چې د هغې په غوږونو باندې بده ولګي داسې خبره خاوند ته مه کوه او زما عزتمندو د پوزې په کور کې داسې اکثریت په کور دا بعضې ښځې دومره پواړي کور به هم ګنده پندوي بچي به هم ګنده پندوي هغه مردار بویونه به یې په کمره کې په کور کې به یې والله چې خاوند غریب کور ته راغلی نه وي نور هم په تکلیف دا موږ له دا ټولې خبرې راځي دا ټولې مسلې راځي نو زما عزتمندو وایي د خاوند د پوزې به خیال ساتي چې په کور کې بدبوی نه وي چې خاوند باندې هغه بدبوی بده ولګي او د هغې بدن ته تکلیف ورسي دا جنتي ښځې نه دي اوس دا جنتي ښځې نه دي نو زما عزتمندو بیا به زندگی د جنت زندگی وي نو انشاءالله العزیز کوشش وکړئ د خپلې ښځې چې کومې د خپلې بیبیانې چا چې ودونه کړي دي الله دې د خپلې ښځې سره اتفاق او مینه او محبت او الله دې دا زړونه یوځای کړي او چې زړونه ونه لګي که نه نو بس بیا حساب کتاب ډېر ډته یې روان وي په دې خبره ورسې او دا چې چا ودونه نه دي کړي الله دې نیکعمله صالحه دینداره ښایسته ښکلي ښځه چې کم دی الله پاک دې ورله ورکړي نو زما عزتمندو یا خو دا زندگی د ښځې خاوند یا جنت وي والله یا د جهنم نم قسم درته خورم سخته شي دا زندگی بعضې ملګري به پوهېږي په دې خبره نو آخري خبره دا ده چې زما عزتمندو ښځې ځان سره ونیسئ په دعوت و تبلیغ د مستوراتو په جماعت کې دا بوځئ یو سروزه پې ولګوه بله سروزه پې ولګوه په هغې به خواري محنت کې او دا خبره ما تاسو ته کوله چې څنګه د ښځې نه ته ډول او سینګار غواړې د هغې بدبویي په تا بدې لګي همدقه شان دا ته چې کوم سګرټ څکې که نه او دا چرس کې ستا د دې خولې نه قسم په رب العالمین چې دا کومه بدبو ځي ستا دا ښځه په پټو سترګو باندې جنتۍ ده چې اوس هم تا سره په کور کې ناسته ده هغه ورځ یو کس لګیو د ښځې بدوالی بیانو دی چلې قسم په رب العالمین د هغې د خولې نه دومره مرداره بدبو راتله که نه ما ویلې ظالمه زه تا سره په دې لږو خبرو کې دومره دې پریشانه کم د دې خولې نه دې دا کومه بدبو راځي او دغه خوله به ته خپلې کور والا ته څنګه ورنږدې کې نو ګوره یاد ساتئ
دا د انسان په دې جسم باندې دومره غلط تاثر غورځوي که نه د انسان را اوچت شوي شهوات هغه واپس ختموي دا بدبو دا دومره مردار شی نو یاد نو د کور والا نه خدا شی غواړي خو خپله ځان کې صفایي نه راولي خپله نوسوار نه پرېږدي خپله چې کوم دی چرس نه پرېږدي سګرټ نه پرېږدي غاښونه دي زیړ پیړ نیولي دي خولې نه دي بدبو روانه ده زما عزتمندو د کور حساب کتاب دا زنانو مخې ته دی چې ته سار لاړ شي او څه ټایم کور ته راځي بعضې به موږ ته کال وکړي واده مې هم کړی وي یو وظیفه راکړي یو هلک مې خوښ دی دومره بې حیایي دومره د سترګو نه حیا لاړه تا سره محبت دپاره ښځه زما عزتمندو الله پیدا کړې ده ته به محبت د خپلې ښځې سره کې تا هلک ساتلی دی ته نامحرمه زنانو سره رابطې کې دا د خپلې ښځې سره خیانت نه دی چې خپله ښځه کور والا دی شته په کور کې تا ته انتظار کې ده او ته چې کم دی نورو ښځو پسې ګرځه ته هلکان ساته په مختصرو الفاظو کې زما عزتمندو قسم په رب العالمین د اسمان را غورځېږي چې کله نارینه د نارینه سره بدکاري کوي او دغه خوند یو هلک دی هغه چهرې ته د خوند په نظر ګوري او د هغه نه خوند او لذت اخلي قسم په رب العالمین دا دومره لوی عذاب دی جهنم کې به نور جهنمین د دې د تکلیف او د بدبو د لاس او بدبخت ته څوکي موږ باندې دا خپل تکلیف کمو چې تر هغې هغه بدبو هغه تکلیف یو په ډبل شو دا دغه خلک دي دا دغه خلک دي د دې نه ځان وسات زه جذباتي په دې خبره شم دا سره وایم د الله د طرف نه په موږ او تاسو باندې د خیر فیصلې راځي او کن اسمان نه غورځېږي فرشتې د اسمان گیر چاپیره په کنارو باندې ودرېږي او اسمان نیسي او دا صورت وي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لاندې نه لږ کردار صحیح کوي بره نه به نتیجه سمه راځي لاندې نه دا ارامتوبونه ختم کوي لاندې نه دا ماحول لږ صفا کوي وګورئ چې الله پاک څومره د خیر او د رحمت فیصلې په موږ او تاسو رالیږي دا خبرې خو به مې غلطې نه کړ نو ښځه خپل خاوند ته د محبت په نظر وګوري دا زما خاوند خاوند خپلې ښځې ته دا زما ښځه ده نورې ښځې نه دا زما ښځه په نکاح کې رشته کې الله جل جلاله دې دواړو ته د محبت په نظر وګوري خاوند خپلې ښځې سره لګیا وي صحبت کوي کوروالی کوي هغې نه خپل ضرورت خواهشات پوره کوي وی تر کومه پورې دا دواړه د یو بل نه فارغه شوي نه که نه وی تر هغه پورې د الله رحمت پې ورېږي نکاح ته د نکاح نه څه خبرې ته خو د بدکار او د زناهکار او هغه ښځه چې زما عزتمندو بار په بازارونو کې او هغه 24 غنټې د الله په لعنت کې ملوث وي او ستا غونته کې بدبخت هم پې ور واوړي دا یاد ساتئ کم خاوند چې د خپلې ښځې په موجودګۍ کې بلې ښځې سره چې کم دی پټ رابطه کې دی دا دې پوه شي چې زما باره کې الله پاک د هلاکت فیصله رالیږلې ده نن دی که سبا دی بس تباه کېږي نو د دې علاج څه دی علاج یې دا دی خلک وي مولوي صاحب څه داسې وظیفه نشته چې زما یو هلک خوښ دی چې د هغې نه مې الله اړه واړئ زما یو جنۍ خوښه ده چې هغې نه مې الله زړه تور کړي زما خپله ښځه شته چا اوسه پورې دا تپوس ونه کو صرف تپوس د دې خبرې کوي چې هغه هلک ما طرف ته متوجه شي او زما خیر خبر واخلي ما له لفټ راکړي هیلو های راته وکړي هغه جنۍ ده نو دا بعضې دویم هم ونه کړي او د خپلې شته کوروالا سره هم ژوند تباه او برباد کړي داسې خلک نو زما عزتمنو کوشش کوئ چې دا خبرې مه کور والا ته دا خبره مه کوو چې والله دویمه در باندې کوم او دویمه در باندې کوم نو نه به دویمه وکړي او نه به دا شته کور خپل جوړ کړي